السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید کوم در به ټول ملګري مسلمانان به په خیر او عافیت سره هر ځای کې چې الله مو خود خاد او خوشاله ساته. ډیر ملګري اکثر د قرض نه ډیر زیات پریشان وي، رجی قرض مو نه ختميږي او قرضې چې کم دی هغه پریشان کړیو. ګوري جی الله رب العالمین چې په اعمال باندې ستا کم کارونه کوي کنه، هغه په ډیر دنیوي اسباب باندې نه کوي، ښا په اعمال باندې په عبادت باندې چې الله رب العالمین ستا کم کارونه کوي هغه ستا په ډیرو دنیوي اسباب باندې نه کوي. ښا اعمال په کار په الله رب العالمین په قبولولو کې دا ډیر لوی تاثیر لري. صحیح ده. نو په چا باندې چې قرضې او د هغه سره د قرضې د ختمولو گنجایش نه وي، صحیح ده، قرض نشي ختمولی، نو یو خو به دا کوشش کوي چې یاره څه نه څه اسباب اختیار کړي او قرضې د راغونډولو د قرضې د ورکولو په ذهن کې به د ځان جوړ ساتي چې یاره دا قرضه په ما باندې ده، دا نه ده چې یاره نشته نو په نش باندې کار نه کېږي. صحیح ده، خپل لاس په ما وهي د هغې د اصول د هغې کوشش به کوي چې هغه قرضه حق مالک ته چې دی نو هغه واپس کړي. د هغې سره سره دا دوه دعاګانې درته در کومه، د دې اهتمام به کوي. د دې نه مخکې هم به د قرض د ادا کولو دپاره مونږ یو ویډیو هغه جوړه کړې ده، د هغې لینک به هم تاسو ته میلاو شي، هغه وګورئ چې کومه تاسو ته اسانې هغه کوئ، په الله باندې یقین برقرار ساتئ، انشاءالله الله به ضرور ستاسو د قرضې د ختمولو د داسې ځای نه بندوبست کوي چې د هغه ځای به ستا وهم ګمان هم نه وي. او دا زه نه وایم، الحمدلله علما کرامو کتابونو چې دي نو هغه لیکلي. بعضې خلک کون ذهنه وي، کم ذهنه وي، هغه کمنټس کوي چې دا په کوم کتاب کې راغلي دي او دا په قرآن کې راغلي دي او دا په احادیثو کې راغلي دي. مړه د خدای بندګانو بعضې کس داسې کمنټس وکړي ته به حیران شي، هلته چې د هغه آی ډي باندې تصویر ته وګوري په مخ باندې ږیره نشته دی، ټول د انګریز په طریقه باندې جوړه پوه شوې، او خبره هغه کوي چې دا په نو ته د احادیثو نه څه خبرې، ته د علما کرامو نه څه خبرې چې دا به کوم ځای کې لیکدي، ته خو که عالم یې چې مونږ به وایو چې زه عالم دی څه نه څه، نو چې ته په مخ دې ږیره نشته دی او په شونډې دې هغه چې دی نو اړولی دی د انګریز په نقش قدم باندې هغه روانې، معذرت کوم ملګرو، مونږ ته افسوس راشي په دې خبرو، کمتر پکې داسې وي. نور الحمدلله ډېر ملګري زموږ داسې ښه میسج کوي، ښه کمنټس کوي، مونږ له حوصله راکوي، زمونږ زړه چې کوم دی هغه خوشحالۍ په دې باندې، مونږ په دې باندې خوشحالي. لیکن بعضې کمتر چېرته په سلو کې دوه درې دانې داسې وي چې هغه داسې کون ذهن خلک وي. صحیح ده، نو ته ځان له کوه، مونږ به خپل کار جاري ساتو، ته خپل جاري ساته. صحیح ده، الحمدلله دا زموږ علما کرامو شيوخو په مشاهدې سره چې کوم دی هغه دا ثابت دي، هغوی په خپلو کتابونو کې چې دی نو هغه لیکلي دي، مونږ د خپلو ګېډو نه یو لګیا. صحیح ده، د خپلو ګېډو نه هغه نه یو لګیا، الحمدلله مونږ ته چې دی نو هغه د دې اجازت چې دی نو هغه مونږ ته د علما کرامو نه هغه میلاو شوی دی، ځکه بیا مونږ په دې باندې کوو. الحمدلله په دې باندې مونږ ویډیو اپلوډ کول دا مونږ خپل دینی فریضه ګڼو. نن سبا خلکو ته ضرورت دی چې مونږ نه راځو په سوشل میډیا باندې نه راځو، اکثر خلک بد وایي بل کار یې نشته هغه دغه، بس تاسو وایئ مونږ به خپل کار کوو د الله د رضا لپاره، الله دې مونږ ته په دې باندې کامل اجر او ثواب راکړي. صحیح ده، نو په چا باندې چې قرض وي هغه ده اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دا دعا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. دا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتيها من تشاء وتمنعهما ممن تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. دا دعا دا به وی انشاءالله د خپل قرضې د ختمولو پورې به دا دعا وی، که د ورځې 2 پیرې ویلی شي، که د ورځې چې دی نو 21 پیرې ویلی شي، که د ورځې 41 پیرې چې دی نو هغه ویلی شي، د دې نه زیات چې څومره ویلی شي هغه دې وایي. صحیح ده، خو د 2 پیرو نه دی هغه نه کمی، او د الله رب العالمین نه دی د خپل قرض د ادا کولو هغه دعا کوي، انشاءالله الله رب العالمین به ضرور ستا دپاره داسې اسباب پیدا کړي چې ستا قرضه به الله رب العالمین په هغې سره ختم کړي. السلام علیکم ورحمة الله